بسم الله الرحمن الرحیم. یو طالب علم تاسو کړو چې د بوفا سیستم شرعي څه حکم دی. یعنی نن سبا په بعضو هوټلونو کې دا یو رواج دی چې کله یو انسان هغه ته ورزي خوراک د پاره یو مخصوص رقم ته واخلي، چې مثلا ته 1500 روپے فی کس یا 2000 روپے فی کس دا جمع کی، چې بیا هوټل ته دننه لاړ شي نو مختلف قسم خوراکونه پراته او دته مکمل اختیار ورکړي شي چې د یو وخت کې دننه ته چې څومره خوراک کې او کم کم سیزونه خوري ته مکمل اختیار دی. نو سوال دا دی چې دلته خو سمن یعنی کم رقم چې ورکو دا خو معلوم دی او د دې رقم په عوض کې به چې دا کم خوراک کوي او څومره حد کې به کوي دا خو معلوم نه دی. او قانون د شریعت دا دی چې کله مبيعه په کم سیز باندې چې عقد شوی کله چې هغه نامعلوم وي مجهول وي نو داسې قسم بیعه جایز نه وي. نو د بوفا سیستم شرعي څه حکم دی چې داسې قسم بیعه او داسې قسم هوټلونو کې چې کم رواج دی دا شرعاً جایز دی او کنه. بدایع الصنایع کې دی ومنها ان يكون المبيع معلوما وثمنه معلوما يمنع من المنازعه فإن كان أحدهما مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة فسد البيع وإن كان مجهولا جهالة لا تفضي إلى المنازعة لا يفسد. د شریعت خدا قانون دی چې کله مبيعه په کم سیز باندې چې عقد شوی چې کله دا مجهول وي نامعلوم وي نو شرعاً داسې بیع جایز نه ده. او د دې وجه دا ده چې کله رقم معلوم وي او د دې په عوض کې چې کم سیز اخلي هغه نامعلوم وي او دی په عقدو کې دوانه دکاندار او گاهک، نو چې کله دکاندار بیا هغه سیز ورکوي نو گاهک په وی چې زما خود دا نه دی پکار هغه بل مې مرادو، دکاندار په وی چې نه زما دا مرادو. نو د دې قسم صورت کې دا داسې یو جهالت ته چې دلته د جنگ سبب جوړیږي. گاهک یو سیز وی دکاندار بل سیز پیش کوي نو د دې نتیجه د جنگ په صورت کې بیا روزي. نو هر هغه بیعه هر هغه عقد چې هغه د جنگ سبب جوړیږي نو داسې قسم بیعه شرعاً ناجایز ده. ها البته کو یو صورت داسې دی چې الته مبيعه د مجهوله معلومه نه ده خو لیکن هغه د جنگ سبب نه جوړیږي نو بیا داسې نامعلومه مبيعه باندې هم عقد جایز دی، بالکل صحیح دی. د دې په وجه باندې دا بوفا سیستم چې کم رواج دی په بعض هوټلونو کې دا په دې دویم قسم نوعیت کې داخل دی چې دا داسې جهالت مبيعه ده د مبيعه داسې یو نامعلوم والی دی چې دا مفضي الی النزاع نه دا د جنگ سبب نه جوړیږي. د دې په وجه باندې فقهاو لیکلي دي چې بوفا سیستم چې کم د نظام شروع دی دا جایز دی، د کې هیڅ قسم قباحت نشته. السلام.